تاسو ته ووایي چې زما د صوبې تنظیم ته یو درخواست و چې زه په دې دوره کې کومو ضلعو ته ځم نو چې هغې کې یو بونیر هم وي او زه به د هغې وجه تاسو ته بیان ځکه چې دلته بار بار د بعضې کارونو حواله ورکړې شوه د سکولونو ذکر وشو د کالجونو ذکر وشو د یونیورسټۍ ذکر وشو د ډېرو منصوبو ذکر وشو او بیا دا وویل شو چې دا د حیدر خان خصوصي مهرباني وه دا د حیدر مهرباني نه وه دا د حیدر کمال نو او نه دا د حیدر په تاسو احسان دی دا د الله کرم و د الله حکم و د الله رضا وه د مشرانو رهنمایي وه او دا د بونیر د باچا خان د سرې جنډې سره مینه وه وفا وه او رشته وه دا خدمت که شوی دی نو دا د دغې رشتې په بنیاد شوی دی دا د دغې تړون په بنیاد شوی دی او دا رشته او دا تړون او دا وفا 100 کاله نه سیوا وشو د دې تحریک دا تړون او دا رشته چې څومره د بونیر پښتنو مضبوطه پاللې ده بل چا دا رشته دومره مضبوطه نه راپاللې دلته دا وویل شو چې دا زمونږ د سترګو تور دی زه ستاسو شکریه ادا کوم خو زه هم درته د زړه حل ویم چې بونیر د بونیر اولس د بونیر خاوره دا بونیر د حیدر د سترګو تور دی دا زما د سترګو تور دی او ظاهره خبره دا ده چې امیدوار ولاړي نو امیدوار به د ووټ خبره کوي امیدوار به د الیکشن خبره کوي امیدوار به د الیکشن دپاره د کوشش او د جدوجهد خبره کوي او امیدوار به د ګټې کوشش کوي خو زه نن بونیر ته د ممبرۍ او د ووټ په اراده او په نیت نیم راغلی زه نن دې له نیم راغلی چې زه تاسو ته ووایم چې زما دپاره د ټولو نه اولې او لومبنۍ خبره دا ده چې زما ممبران منتخب کړي زه دې له نیم راغلی چې زه نن تاسو باندې دا جرګه وکړم چې تاسو ما له ممبران منتخب کړئ چې هغه ممبران سبا ما د دې صوبې وزیر اعلی منتخب زه دې له نیم راغلی ځکه چې زما دپاره نن د الیکشن د اقتدار د کرسۍ د ممبر د وزیر د مشیر او د وزیر اعلی نه زیاته ضروري خبره زما د وطن ده زما د قام ده زما د خاورې ده زما د ولس د مشکلاتو ده زما د ولس د ازمایښونو ده او زما دپاره زیاته ضروري خبره د پښتنو د امن ده د پښتنو د روښانه مستقبل ده او د پښتنو د حق ده ځکه چې نن په پاکستان کې د تخت او د تختې دا چې کومه لوبه روانه ده تخت خو پیژنئ که نه او تخته به هم پیژنئ تاسو هم پیژنئ زه هم پیژنم تخت هم پیژنم تخته هم پیژنم او یو بل کس نن سبا په اټک کې دی هغه هم پیژني هغه هم پیژني خو زه پښتون یم او بیا لکه ستاسو یوسفزی یم نو یوسفزی یم نو یو عادت مې دی چې کله مې دشمن په تکلیف کې او کله مې دشمن گیر وي نو بیا په دشمن گزار نه کوم وار پې نه کوم ځکه چې دا راته بې پښتو کار ښکاري چې د دشمن لاس او خپې مې چا تړلي نو بیا دشمن لا په ډغره ځکه نه ورځم چې بیا دا د برابرۍ مقابله پاتې نشي او چې دشمن زه یادوم نو زه ګورې څه ذاتي دشمن زما څوک نشته په سیاست کې چې کوم خلکو د لاسه پښتنو ته اذیت او تکلیف رسېدلی دی چې د چا د لاسه نن پاکستان تکلیف کړي چې د چا د لاسه نن په سیاست کې انتشار دی چې د چا د لاسه نن جمهوریت کمزورې دی چې د چا د لاسه نن د ولس لاسونه د یو بل ګریوانونو کې پراته دي چې د چا د لاسه نن د مخالف پارټو سیاسي کارکنان د یو بل وجود نشي برداشت کولی چې چا د دې ملک آئین سره لوبې کړې دي د دې ملک قانون سره لوبې کړې دي د دې ملک معیشت سره لوبې کړې دي زما د هغه خلکو سره اختلاف دی او هغې ته زه مخالف یم خپل د خپل ذاتي خوښې او د ناخوښې په بنیاد نه خو دوه درې خبرې په دې حواله ضرور کول غواړم اول دا چې دا ګیله نن کېږي چې ادارې لګیا دي او ادارې عمران کمزورې کوي یا د عمران پارټي کمزورې کوي په دې اعتراض نن کېږي او د پی ټي آی ملګري او کارکنان په دې اعتراض کوي
چې د ملک ادارې لګیا دي او زمونږ پارټي کمزورې کوي. نو زه دغې خپل وروڼو او کشرانو ته وایم چې کله دې ادارو دې خلکو جنرال پاشا جنرال فیض حمید منځ کې پکې یو بل هم و د هغه رانه اوس نوم هېر دی جنرال ظهیر الاسلام. نو زه دا دغې کشرانو نه تپوس کوم چې کله دغه خلکو دا پارټي جوړوله چې کله دغه خلکو تاسو ته دا سیاسي میدان جوړو چې کله دغه قوتونو تاسو سره مرسته کوله چې کله دغه قوتونو ستاسو ملګرتیا کوله چې دغه خلکو کله ستاسو په پارټۍ کې امیدواران شاملول درنې او جلسې دله برابرولې چې کله دغه خلکو تاسو له بکسې ډکولې چې کله دغه خلکو په تاسو الیکشن ګټه او په مونږ الیکشن بیله ما به لس تاسو منلی وی چې تاسو هغه وخت هم اعتراض کړی وی. تقریر ته ګوره حیدر ولاړ دی پرویز خټک نه دی ولاړ. زه راته فرق خول غواړم په دې خبره ځان پوه کړئ. پرون چې دغه خلکو د عمران دپاره ترخز و پرون چې دغه خلکو عمران له پارټي جوړوله پرون چې دغه خلکو عمران له اقتدار ورکو نو دغه هر څه حلالو هغه خلک هغه افسران هغه پاکستان وفادارو او نن چې دا هر څه کېږي نو نن دغه افسران غداران او نن دا هر څه حرام. زه دغه کارکنانو دغه ملګرو ته یو خبره کوم چې کم از کم عوامي نیشنل پارټي په دې حواله بالکل واضحه ده که ادارې پارټۍ جوړوي او په الیکشن ګټي موږ د هغې مخالفت کوو او که ادارې پارټۍ ختموي پارټۍ کمزوري کوي د سیاست د میدان نه بار کوي موږ د هغې مخالفت. دا مخالفت زه د عمران خان په مینه کې نه کوم دا مخالفت زه د پرویز خټک او د محمود خان په مینه کې نه کوم دا مخالفت چې زه وایم چې نن هم زه مخالفت کوم دا زه په دې بنیاد نه کوم چې زه د هغه خلکو وکالت وکړم چې کارکن په سخته کې دی کارکن ته نن د مشر ضرورت دی او مشر نن په میدان کې نشته مشران یې تښتېدلي دي پته یې نه لګي چې په کومه دنیا کې دا اواز که زه پورته کوم نو دا د هغه خلکو دپاره نه پورته کوم چې د اقتدار مزې یې اخیستي دي حکومتونو کې عمرات یې اخیستي دي او نن یا پارټۍ نه تښتېدل او یا د میدان نه تښتېدل. زه یو سیاسي کارکن یم زه د باچا خان پیروکار یم نن هم زما داسې پښتانه شته زما کشران زما وروڼه چې همانه بېلارې دي. دا خبره که زه کوم دا جنګ که زه کوم او دا وکالت که زه کوم زه د هغه پښتنو وروڼو لپاره کوم زه د هغه پښتنو ملګرو لپاره کوم چې کوم په سخته کې دي او زما جرګه پې دا ده چې دغه نه څه نه جوړېږي راځئ په باچا خانه کې شامل شئ راسره چې د باچا خان په لار باندې پی ټي آی دی وزیر اعلی ته به خپل وزیر اعلی دی خپل. زه دا سخته خو په موږ باندې په حکومت کې هم راغلې ده او دا سخته موږ باندې د حکومت نه پس هم راغلې ده او ډېرې سختې راغلې دي. دا څه سخته ده دا څه د نایب یو کیس یو گرفتاري یو څو ورځې جیل کې زه دې نه سخته نه یم سخته زه هغې ته وایم چې د سوات د اړخه ظالم راپورې وته او په بونیر قبضه کوله بونیر قبضه کې اخیسته سخته زه هغې ته وایم چې زما مشران او زما کارکنان په میدان کې ولاړو د هغې ظلم خلاف مقابله یې کوله. سخته زه هغې ته وایم ازمایش هغې ته وایم چې حکومت کې به تاسو هرې جلسې له راتلې نو کور به میندې او خویندې په موسلو ناستې وې تر څو پورې یو تاسو کور ته واپس نه وې. سخته زه هغې ته وایم چې بارودو دماکې وې خودکش حملې وې زه هغې ته ازمایش او هغې ته سخته وې. دې ته خو دا هر څه په تیاره میلاو شوي او ډېر په اسانه ورته میلاو شوي او چې یو شی تا ته په تیاره او په اسانه میلاو شي او ته پې نه کړېدلې ته د هغې په قدر نه پوهېږې ته د هغې په اهمیت نه پوهېږې. نن د پی ټي آی وروڼو ته زه ویل غواړم په دې بونیر کې هم شته هغې ته وایم چې فرق وکړئ فرق د خپلو مشرانو ته وګورئ او د دې سرې جنډې دې ته وګورئ د خپلو دوو ته وګورئ 15 کاله یو 4.5 کاله بل خپل وزیر اعلی او خپل وزیر اعلی د خپلو دوو ته وګورئ
او راشه د سرې جنډې دې ته وګورئ. خدای دې هغه ورځ راناولي چې خدای مکه الله مکه زما ملګري بیا هغه سختۍ سره مخامخ شي. خدای دې تاسو بیا د هغه ازمایش نه ساتي. خدای دې زما پښتانه پښتون قوم بیا د هغه تکلیف نه ساتي. خو یو خبره مې یاد ساتئ، یو خبره مې یاد ساتئ، د باچا خان پیروکار یم، د خان لالا او د ولی خان وسیم او د بونیر د تعارف دپاره د اعظم خان زوی یم. د خدای مکه الله مکه زما په پاټۍ او زما په ملګرو باندې سخته راځي، زه به خدای مکه لکه د پرویز خټک او د محمود خان په میدان کې خپل ملګري نه پرېږدم. یو څو ضروري او اهمې خبرې چې هغه نن د قام او د وطن سره تعلق ساتي، ولس سره تعلق ساتي، زه به په هغې باندې لږه خبره تاسو سره کوم. پرون غالبا چې څنګه په ټول پاکستان کې او په ټوله پښتونخوا کې احتجاج و، دغه رنګې زما په خیال په بونیر کې هم د بجلۍ د بیلونو خلاف احتجاج او غالبا نن هم د دکاندارانو هړتال دی. اول خو زه په دې خبره نه پوهېږم چې د بجلۍ دا کم کمی یا دا کمه ګراني یا کم تکلیف چې پیدا شوی دی دا آیا په 2 هفتو کې پیدا شوی دی، په 2 میاشتو کې پیدا شوی دی او که نه دا په ډېرو کلونو کې پیدا شوی. زما په سوچ زما په نظر دا تکلیف تقریبا 20-30 کاله کې دې حد ته رسېدلی او چې څومره خلک بشمول زما چې څومره خلک په حکومتونو کې پاتې شوي دي هغه ټول د دې دپاره ذمہوار دي، هغوی د دې نه انکار نشي کولی. نن به هر سړی او هره پارټي راپاسي او احتجاج به کوي. اول د پښتونخوا د خپلو پاټو ته ویل غواړم چې کومه وعده ما سره د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې 14 کاله مخکې کړې وه، که د پښتونخوا هغه پاټو هغه وعده سر ته رسولې وې نو کم از کم په پښتونخوا کې به نن حالات ډېر جدا وو. او گواه زما اسد کیسر شاه فرمان، گواه زما پیر صابر شاه، گواه زما سکندر عرفان سکندر شیرپاو، گواه زما جماعت اسلامی، گواه زما محترم اکرم خان دورانی، دا ټولې پاټې زه ولګېدلم. ما په خپل حکومت کې دا فیصله وکړه چې څومره اضافي وسایل موږ له راځي نو موږ به 2 کاره کوو. اول خبره خو ظاهره خبر را ده چې امن، که د امن دپاره زموږ څه دستیاب پکار وي نو هغه به پکار وي، هغه دستیاب کېږي. دویمه خبره تعلیم، د علم رڼا خورول، او درېیمه خبره د دې صوبې آمدن سیوا کول. 40 منصوبې د بجلۍ د پیداوار 2100 میګاواټه دا منصوبه ما جوړه کړه. ټولو پاټو ته مې دا منصوبه مخې ته کېښوده ځکه چې په هغې وخت 10-15 کاله په دې 40 منصوبو په مکمل کېدو کې لګېږم او هغې ته مې وویل چې په دې را سره د واده خیر وکړئ. دا زما منصوبه نه ده، دا ستاسو د ټولو زموږ د شریکې منصوبې دي او په دې زما کور نه رڼا کېږي، په دې به د پښتنو کور رڼا کېږي، په دې به پښتونخوا رڼا کېږي. دا را سره ومنئ چې د هر چا حکومتي دا منصوبې به نه ودرېږي، دا منصوبې به مکمل کېږي او چې دا منصوبې مکمل شي د دې به 2 فایده وي. پښتونخوا به خپله بجلي پیدا کول شروع کړي چې کومه موږ نه فالتو وي هغه به په وابې خرڅوو، هغه مدن منصوبې ته راځي او چې په کومو علاقو کې د بجلۍ دا منصوبې جوړېږي نو که دا منصوبه 10 کروڑ روپۍ ګټي نو 1 کروڑ روپۍ به د سره هغې علاقې ته ملاویږي چې په کومه علاقه کې د بجلۍ دا منصوبه جوړه شي. هغه منصوبې رینالیا، لاوي، درالخوړ، مټیلټان چې څومره ما خپل وخت کې شروع کولی شوې ما شروع کړې، زما نه پس خیر خیریت هېڅ توجه هغې له ورنه کړې شوه. نو زه بیا هم خپله ذمهواري تسلیموم په دې کې، خو چې کومو خلکو له لاسه بنیادي طور دا تکلیف جوړ دی او څوک ذمهوار دي، نن هغوی ولې دا منافقت کوي، نن هغوی ولې دا ډرامې کوي. په اوبو موږ بجلي پیدا کولی شوه، پاکستان ته به فایده وه خو اول به پښتنو ته فایده وه او چې پښتون ته د یو شي فایده کېږي د هغې مخالفت هر ځای کېږي. نو په بجلۍ چې کومه په اوبو جوړېده هغه منصوبې موږ وروستو کړې، هغې له توجه ورنه کړه او موږ هغه منصوبې راوړې چې کومه بجلي په تیلو جوړېږي، په فرنس آیل جوړېږي او داسې
داسې معاهدې وکړې دي خلکو چې که هغه کارخانه څومره بجلی جوړوي او هغه استعمالیږي او که نه استعمالیږي حکومت به د هغې ټولې بجلی پیسې هغه کارخانو له ورکوي. نو دا وروره د کوم ځای انصاف دی؟ په بونیر کې دی بل راځي لږه فاصله کې تربیله ده، زما د صوبې د بجلی ټول ضرورت تربیله پوره کوي او ما نه سیوا کېږي. نو ما ته یې دومره ووایي چې زما په بل کې فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج څه کوي، زما په بل کې ایڈوانس ټیکس څه کوي، زما په بل کې ټیرف ریویژن څه کوي، زما په بل کې دا ناجیز لوي څه کوي. زه پنجاب خلاف نه یم، خو خلک په پنجاب کې پیدا کېږي او څو پورې چې پنجاب خپل ضرورت دي پوره کړي موږ ته غله نه راپرېږدي. داسې ده که نه ده؟ نو چې د غلې لپاره دغه پیمانه ده، نو د پاکستان واکدارانو بیا به د بجلی دپاره هم دا پیمانه وي، پښتنو له به په هغه قیمت بجلي ورکوي چې کومه بجلي موږ پیدا کوو. خو خدا یوازې په ما او په تاسو هر څومره اختلافات که زما د هر چاره سیاسي، زه نن ټولو سیاسي پارټیو ته دا وایم چې الیکشن راشي الیکشن به کوو، سیاست چېرته نه ځي، سیاسي مقابلې هم کړي دي بیا به موږ، خو یو څو بنیادي مسلې دي نن زما د قام زما د خاورې. راځئ په دې خبره یوه کې ډېر په ګرانه نه امن راغلی دی، نن بیا زما وطن ته تیلې ورته څوک ورلګوي اور پې لګوي. راځئ چې دغه خلک ناکام وکړو. نن بیا د پښتنو بې ګناه د وینې تویولو پروګرامونو سازشونه کېږي، راځئ چې دغه سازشونه ناکام وکړو. نن بیا مانه هغه اختیار علي چې کوم اختیار ډېر په ګرانه په 18 ترمیم او په NFC اوارډ کې پښتنو ګټلې دی، راځئ چې د خپل اختیار حفاظت وکړو. نن بیا زما په یونیورسټو کې مالی بحران، د هسپتالونو د سب پیسې نشته، د ترقیاتي پروګرام مکمل کولو لپاره پیسې نشته، صوبه په قرضونو کې ډوبه شوه. 80 کاله کې چې زما پورې څومره حکومتونه راغلي وو هغې 100 اربه قرض اخیستې وه پښتونخوا کې. پرویز خټک او محمود خان 900 اربه روپۍ قرضه سیوا کړه د پښتنو. نور تباه څه ته وایي؟ نور تباه څه ته وایي؟ چې یو سړی د عزت نه خلاص شي، د حیا نه خلاص شي، د پښتو نه خلاص شي، همدغې ته خو تباه کېدل وایي. نور تباه کېدل څه ته وایي؟ نو مشرانو او ملګرو، زه نن بونیر ته حلقه PK 24 ته حاضر شوی. زه نیم خبر چې د نورو دوه حلقو دپاره به صوبه چاله ذمواري ورکوي، خو که د نورو دوه حلقو دپاره صوبه ماته وایي نو نورو دوه حلقو ته د بونیر راتل به زما لپاره لوی عزت وي، زما لپاره به لوی اعزاز وي. خو یو خبره زما اخر کې واورئ، کوم سړی چې په پارټۍ کې دننه اتفاق پیدا کوي، غلط فهمۍ ختموي، ملګري یو کوي، دا سړی زما د سر تاج دی زما د سر. او که خدای مکه الله مکه الله مکه خدای مکه الله مکه داسې څوک ګمراهوي چې زما ملګرو کې اختلاف پیدا کوي، زما پارټۍ کې اختلاف پیدا کوي، زما پارټۍ کې بې اتفاقي پیدا کوي او د باچا خان دا کور تقسیموي، نو یو خبره ورته برملا کوم چې لوی ذات د الله دی. خو یو خبره ورته کوم که څوک هم دا کوشش کوي، په هره موقع کوي، په هر میدان کوي، زه حیدر په هره موقع او په هر میدان به د دغه خلکو مقابله کوم او مخنیوی به کوم انشاءالله. او تاسو ته به دا خواست وکړم، فارمونه راغلي دي له خیره د پارټۍ، هغه تقسیم شروع دی انشاءالله 13 تاریخ پورې، نن 31 دی، را روان 13 پورې پوره یو میاشت کور کور ته کلی کلی ته هر ډیرې ته ځان ورسوي. موجوده پارټۍ ملګري به هم دا فارم ډکوي او په پښتنو چې کومې جرګې کوو ځان سره ملګري کوو، په هغه نوې ملګرو به هم دا فارمونه. بیا به انشاءالله د نومبر په میاشت اکتوبر په میاشت کې د ویلیج کاونسلو او د تحصیلونو تنظیمونه جوړېږي، د نومبر په میاشت کې به ضلعې جوړېږي، د دسمبر په میاشت کې به صوبې جوړېږي، او که دسمبر اخر ته ممکنه ني
نو جنوري په شورو کې به مرکزی تنظیم جوړ دا ټول کار به ډیر په ایماندارۍ ډیر په اخلاص او په ډیر ښه شان سرته رسو ان شاء الله کوي او دا خاص پر تو کوم زما په کې خپل پردي نشته زه راته دا نه ویم چې یا دا صدر کې یا دا صدر کې زه دا نه ویم چې خامخا دا به سیکرټري یا به دا سیکرټري نه زه راته تشو خواست کوم سړي له کار مه ګورئ کار له سړي وګورئ او بل خواسته ته کوم بل خواسته ته دا کوم چې په دې تنظیمونو کې د دې په جوړېدو کې په دې جرګو کې د سپینګیرو د مشرانو دعا رهنمایي موجودګي ډېره ضروري ده ډېر اهمیت لري خو یو خواست کوم چې چېرته میدان سخت دی وخت لږ دی مقابله لویه ده سفر اوږد دی خواري ډېره ده ستړې ډېره ده ولس کې بیداري ده ولس یو کول دي یو خواسته ته کوم دغه ذمواري چاله ورکې دغه ذمواري د بونیر زلمو له ځوانانو له او بچو له او کشرانو له ورکې او دغه ځوانانو ته او دغه بچو ته وایم چې اوس هغه ځواني زمانه ده چې کومه وه اوس زم د 52 کالو شو اوس هغه ځواني نشته خو دومره الحمدلله راکې اوس هم زور شته چې کم از کم را روان 15 کاله تاسو میدان کې ستړی کوئ نو 15 کاله به انشاءالله که ژوند وفا وکړه په میدان کې د سره ولاړ دا ستړی زه یو ځلې بیا ستاسو ډېر شکریه ادا کوم ډېر مشکور یم څنګه چې د موبایل کې بیټري ختمه شي او دا ټوله شپه ته کښېنې دا چارج شي یقین وکړئ چې زه نن بونیر ته رالمه زما بیټري مکمل چارج شوله خیر الحمدلله اوس انشاءالله دا کاروان دا قافله چې کومه نن بونیر ته راغلې ده دا به را روانو ورځو کې انشاءالله ټولې پښتونخوا ته ځي او کوم پیغام چې نن ما بونیر ته راوړی و دا پیغام به انشاءالله ټولې پښتونخوا ته ټولو پښتنو له وړم